سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. د سورۃ نساء دوی مېسه شروع او پدې کې احکام ذکر کېدل د ملک د اصلاح لپاره یعنی د غټ معاشره د لپاره سیاست بالاصول احکام بین الراعی والرعیت، یعنی احکام چې پای کې بادشاہ او امیر ته ضرورت وي هغه بغیر د راعي او د بادشاہ نه او د رعیت نه دانه چلیږي. اته احکام ذکر کوي او نهم حکم دا په تنویر دا ذکر کوي او ورسره زواجر ورکی مومنانو ته. اول حکم ذکر کو اعطاء الامانات الى اهلها، نوحده او ذمہ داري حقدار لور کوي چې څوک داغه حقدار دي. بیا ترغیب ورکو تابعدارای ته او بیا علم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا، دې ځای نه زواجر ذکر کول منافقانو ته چې هغه په قران او سنت فیصله نه کوي او دعوت ایمان کوي. مخکې دا ذکر کړل چې دی فیصله سرکشو ته وړي او دې ته حکم شوی دی چې سرکشو ته فیصله موړي او شیطان دا غواړي چې دی گمراه کی. سو اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، دا بل زورنا ورکی چې دا منافقان د قران او سنت د دې حالت د دعوت په وخت کې وګورا د فیصله د الله نه علاوه او د پیغمبر کتاب الله او د سنت رسول نه د الله او د پیغمبر نه علاوه بل چاله فیصله وړي. واقعا دا سوا چې د منافق او د يهودي سم مسله راغلی و، نبی علیہ السلام له فیصله وړه. منافق هغه وی چې نبی علیہ السلام له فیصله نه وړو بلکې د يهوديانو چې کوم مشر هغه له فیصله وړو. خو بیا يهودي ورته وی نه نبی علیہ السلام له فیصله وړو، چې نبی علیہ السلام خواته فیصله وړه مسله وړه. نبی علیہ السلام د يهودي پاک کې فیصله وکړه چې بیان ورته وکړو. نو دوی د منافق چې دا فیصله نبی علیہ السلام خو کړه، خو فیصله به عمر رضی الله تعالی عنہ خواته وړو. هغه دا خیالو چې ابوبکر دا عمر رضی الله تعالی عنہ دغه غسناک سړی دی او د منافق يهودو سره نه لګي، دشمن سره نه لګي. چې فیصله غلوړه يهودي ورته خبر او کړه چې نبی علیہ السلام موږ له فیصله وکړه زما پاک کې. خدای چې عمر رضی الله تعالی عنہ خواته بزو، عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ښا نبی علیہ السلام فیصله کړی دی. آو
دی لاړو عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته تورې راړو داغه نه سر قلم کو و چې نبی علیہ السلام په فیصله باندې څوک راځي نه د عمر بیا دا فیصله ده نو هغه واقع طرف ته اشاره کوي پکې پیدا ثوابت مصیبه بما قدمت ایدیم ثم جاءوا يخلفون بالله بیا راځي او قسمونه خوري دا منافقان چې زمون خدا مقصد نو او زمونږه دروغ او د جوړ جاړي مقصدو چې روغ بو کی واذا قيل لهم تعالوا او کلا چول شي تا چراشي الا ما انزل الله هغه ستا چرالي کړي الله ان کتاب الله تا و الى الرسول او پیغمبر تا سنت د پیغمبر اوسو رایت المنافقین ویني به منافقانو یسدون عنکا سدودا چې اوړي بستانه پاوړې دو باندې نه اوړي با کوشش وکړي چې را فیصله کتاب الله او پیغمبر سنت د پیغمبر باندې ونشي لکه نن زمانہ کې هم چرچا قران او سنت په دې کې پایدې نو دیو چې زپ شریعت فیصله نه کوم نو څوک به کوي او چې کله دې کې پایده نه او د باغ کې فیصله نه دیوي دا کچرای چرته تللی دي الته بزم په عدالت به نه خپل کیس غټما الته په کیس کوما یسدون عنک سدودا بندګی ستانه په باندې دو باندې پای کیفا اذا اصابتهم فسرنګ به کلا چورسیږي تا مصیبت بما قدمت ایدیم په سبب دا چې لاندې کړي لاسونه دی نه دی غلطی دا وا چې نبی علیہ السلام په فیصله وکړه او داغه باوجود عمر رضی الله تعالی عنہ خاطر لاړل ثم جاءوك بیا راضی تا خواته یخلفونا قسمونه خوري بیا تعویلونه کوي قسمونه خوري چې زمون خدا عارضو چې عمر فیصله نه بلکې عمر به مونږ چې مونږ لروغو کی یخلفونا بالله قسمونه خوري په الله باندې ان اردنا الا احسان او توفیقا چې نو اراده زمونږه مگر دو جوړ جاړي او دروغي نه زمونږه دا بل چاله مونږ فیصله وړه نو دا په دی باندې چې دا دی بروغ او کې جوړ جاړي به زمونږ په مینس کې راولي یخلفونا بالله قسمونه خوري په الله باندې ان اردنا الا احسان او توفیقا چې نو اراده زمونږه مگر جوړ جاړي او دروغي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.